حضرت لوط علیہ السلام چې کوم دی نو واقع ذکر کړي. حضرت لوط علیہ السلام د حضرت ابراهیم علیہ السلام ورارو او حضرت ابراهیم علیہ السلام چې د بابل نه هجرت کولو بادشاہ چې کوم دی نو وسوځولو سوځیدنا نو بیا یې چې کوم دی نو ملک بدر کړ. نو په هغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام سره یوه بیبي ساره علیه السلام وه چې د هغه بیبي وه او یو حضرت لوط علیه السلام په نوجوانانو کې او په ماشومانو کې ایمان راوړی نو هغه ورسره چې کوم دی نو هجرت کړی. حضرت لوط علیه السلام بیا چې کوم ځای کې ابراهیم علیه السلام گویا فلسطین کې هغه کې پاتې کېده نو حضرت لوط علیه السلام سدوم ته لېږلی و د تبلیغ لپاره چې ته هغې خلکو ته چې کوم دی نو دعوت ورکړه. په سدوم کې چې کوم دی دا د لوط علیه السلام قوم نه و، یعنې د دې چې کوم دی نو گویا انساني رول خو و د هغې د قوم نه و. لہذا لوط علیہ السلام هغې سره خواري محنت وکړ تر دې حده پورې چې هغې ایمان نه راوړه او لوط علیہ السلام چې کوم دی نو هلته ډېر زیات تنګ شو او ویې ویل خدایه پاکه دا خلک چې کوم دی نو دوی په خبره چې کوم دی نو هغه زما عمل او یقین نه کوي د دې وجې نه چې کوم دی نو دوی دا او بیا تاسو ته پته ده چې کله فرشتې مقربین راغلي او حضرت ابراهیم علیہ السلام کے زیر ورکو دی حضرت اسحاق علیہ السلام نو اسخی وجاء بعجل سمین او اسخی ولربک او غین پڑ او پاک پاک او درانه خواږه مېلمانه ابراهیم علیہ السلام ویارېده. جبرائیل علیہ السلام ورته وی یارېږه ما موږ فرشتي یو بیا چې کوم دی نو تاله مو زیری درکو چې اسحاق علیه السلام په تا ته خدای پاک زوی درکوي. هغه ورته ووایي مخکې مو څه ایجنډه ده، هغه ووایي مخکې چې کوم دی نو سدوم پسې راغلي یو او هغه ښار چې کوم دی د جرړو نه ختموي. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وویل ته چې لوط علیه السلام دی، هغې ورته وی لوط علیه السلام چې کوم دی نو د هغه او د هغه د اهل و عیال د بچ کېدو اډر دی. البته د هغه ښځه چې کوم دی نو هغه د دې نورو خلکو ملګرې ده، هغه به نه بچ کېږي. نو بیا دوی چې هلته لاړل نو داسې د خشتو مېلمنو په شان هغه خلک چې کوم دی نو هغې د لوط علیه السلام په کور باندې حمله وکړه. لوط علیه السلام چې کوم دی نو ور پورې کړی او خلکو ته یې چې کوم دی نو مینت کول چې دا زما مېلمانه دي او ما مه ملامته کوئ، لہذا تاسو چې کوم دی نو وتمبېږئ. هغې وې زمونږ او د دې په منځ کې مه راځه، تا ته پته ده چې زمونږ مطالبه څه ده. لہذا جبرائیل علیه السلام پوه شو چې لوط علیه السلام خو ډېر په پریشانۍ کې دی او بار خلکو سره په دغه دی جنجال دی. هغه راغې ورته یې ویې ته راځه غم مه کوه، مونږ مه بچ کوه، مونږه چې دې پسې راغلي یو او هغه دې خلکو له چې کوم دی نو یو څپېړه ورکړه او بیا ورته ته ووایي چې ته وځه او چې سار خیجي نو موږ ته دغه وخت اډر دی ته چې کوم دی نو شاته مه ګوره او بس ځان نه سوا د سدوم د حدودو نه وځه. او د ده ښځه چې کوم دی نو هغه رستو پاتې شوه، شاته به یې کتل او نور چې کوم دی نو خلک بچ شو. په دوی باندې د کاڼو باران د اور هغه شوی دی، څوک وایي دا ګوګړو باسفورس وغیره. اوس هم چې دا کوم ځای د لوط علیه السلام قوم او سدوم دا سدوم ښار ته چې کوم دی نو اوس ډیډ سی وایي بحر میت او بحر میت چې کوم دی هغه څنګه اوچت شوی و او رابغېدلی و نو دغه شان د هغې کشفي شکل چې کوم دی نو هغه الټه دی په ډیډ سی کې خلک ډوبېږي نه، دا نور دریابونه سړی ښکته ویښته بوځي او دا یې چې کوم دی نو سر ته نه ته چې په ښکته زور کېدې برې بره. اوس هم یو طرف ته د دې نه بني اسرائیل هغه د اسرائیل ګورمنټ د اسرائیل هغې د دې نه اخوا کارخانې لګولي دي
او دغه ځای نه ډېر غټه پیمانه باندې پاسپورس و بس پاسپورس داسې شی دی چې هغه شغله چې کوم دی نو هغه رانیسي اور ډوي د هغې نه هغه د اور چې کوم دی نو ګویا ماده ده نو د دې وجې نه څوک وایي چې دا دونه پاسپورس په دې ورېدلي دا هغه کاڼي دي به هر حال نور به خدای ته پته چې دا کمي خو هلته چې کوم دی نو دا دوه خبرې اوس هم موجودې نور خو تاسو چې کوم دی نو سوره شعراء کې د هغې مقصد ویلی او دلته د هغې د طرز یعنی مخکې تاسو ته د ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام د قوم عاد او د قوم ثمود او د صالح علیه السلام گویا واقعات چې کوم دی نو مخکې ته راغلل چې د هغې دعوت څنګه و کذبت انجام کار دا شو چې تکذیب وکړو دروغ وګڼل لوط علیه السلام محنت وکړو خو دوی چې کوم دی نو دروغ وګڼو قوم لوط المرسلین قوم د لوط علیه السلام پیغمبران ټول دروغجن وګڼل اس په هغه وخت کې قال چې ووی وفرمایل لهم دوی ته اخوهم ورور د دوی لوط علیه السلام الا تتقون آیا تاسو پرهیزګاري نه اختیاروئ یعنی ځان نه بچ کوئ انی بېشکه زه چې یم لکم ستاسو دپاره رسول پیغمبر امین معتبر امانتدار فاتقوا الله د الله تعالی نه ویریږئ واطیعوني او زما خبره ومنئ وما اسألکم او سوال نکوم ستاسو نه علیه په دې خبره رسول باندې په دې رسالت باندې من اجر د څه تنخواه او د څه اړې او د څه مزدورۍ ان اجریه او زما مزدوري چې ده الا علی رب العالمین ان اجریه نه د مزدوري زما الا کدا نو علی رب العالمین هغه په الله تعالی باندې ده اتأتون الذکرانا او ما تاسو ته وایي چې د تقوا او د ټولې خبرې د عبادت ورته وکړئ نو بیا چې هغه قوم کې کومه کمزوري د هغې ته تعین او تذکره یې وکړه اتأتون الذکرانا اتأتون تاسو راتله کوئ الذکرانا سړو ته تاسو راتله کوئ سړو ته په شهوت سره من العالمین په ټول عالمینو کې یعنی تاسو دا کار کوئ نور د دې نه مخکې په ټولو عالمینو کې دا کار چا نه دی کړی چې سړو ته په شهوت سره راتلل کوي وتذرون او پرېږدئ ما هغه خلق لکم ما هغه بیبیانې خلق لکم چې پیدا کړي دي تاسو دپاره ربکم رب ستاسو من ازواجکم ستاسو د بیبیانو نه ستاسو جوړې شته که تاسو په شهوت سره راتلل کوئ نو بیبیانو ته کوئ سړو ته مه کوئ او دا تاسو په عالمینو کې نوی رواج چې کوم دی نو دا تاسو پیدا کړ بل انتم قوم عادون بل انتم بلکې تاسو چې قوم داسې قوم یې عادون چې تجاوز هم کړی دی د خپلو حدودونه یعنی حدود هم کراس کړي دي قالو نو دوی ورته وویل لئن لم تنتهي یا لوط لئن لم تنتهي که چېرې ته نه منې کېږي یا لوط ای لوط علیه السلام لتکونن نشیبت من المخرجین د ایستلی شوونه یعنی تا به موږ وشړو که ته د دې خبرو نه منې کېږي قالو نو دې قوم ورته ووی لئن لم تنتهي که چېرې ته نه منې کېږي یا لوط علیه السلام لتکونن نشیبت من المخرجین د شړلو شوونه تا به موږ وشړو قال انی لعملکم من القالین قال نو لوط علیہ السلام ورته وفرمایل انی بیشک زه چې یم لعملکم ستاسو د عملنا من القالین الټول راغلی سپیمول راغلی ستاسو د عملنا قالین یعنی بیزاره قالین نه یعنی د دې نه زم تنګ راغلی سپیمول راغلی داسې موږ وایو قالین ته الټول راغلی یعنی زبی قال لوط علیہ السلام ورته وی انی بیشک زه چې یم لعملکم ستاسو د دې عملنا من القالین ډیر بیزار راغلی ربی ای زما ربا
الله تعالی ته سوال کو رب ای زما رب نجنی نجات را کماتا واهلی او زما د اهل تا مما د هغه خبرونه يعملون چې کوم دی کوي دې سره وخت ډیرول دا ډیر ګران کار دی او دا ډیر بوج دی نو خدای د دې موږ له نجات او فلاح او خلاصې راکړه نو فنجینا نو نجات ورکومږه هود لوط علیہ السلام تا واهله او اهل عيال دتا اجمعين طولتا الا عجوزا مگر یوی بوډه تم چې کم دینو نجات ورنک زکه چې فل غابرین دا د رستو پاتې کیدونکو نوا دا چې کوم خلق رستو پاتې شوی نو د دې ظلم دی رستو پاتې کیدونکو خلکو سره د دې ځنه معلومیږي چې خبره د زړه ده یعنی بزړه کې دا د غي مرګري وا او دغه خبرو ولا خوان ورکو چې دا کوم غي کول او نور چې کم دینو د لوط علیہ السلام بی وا نو الله رب العزت خو بزلونو باندې عالم دی یو سړی د کافرانو په منځ کې د خو محبت نیکانو سره دی او مسلمانانو مؤمنانو سره د خدای پاک په د حشر چې کم دینو د ایمان والو سره کوي یو سړی دی نو هغه ایمان والو سره ټول ورځ جمعات کې ناس کې وړه کې وایي چې الکه دا پلان کې مړه کوم ځای ته ورسې دا ډیر خوان کوي چې دی داسې کوي یعنی د خوان سور کوي هغه نور خلق ور کوي د دې وجنا یعنی د زړه خبره ده زړه د څه شي پورې لګېدلې رستو پاتې شوی خلکو پورې یا چې چا سره ګرځي هغه سره نو فنجیناه بس نجات ورکومنګه هود لوط علیہ السلام تا واهله او اهل لوط علیہ السلام تا اجمعین طولتا الا عجوزا مگر داغه خزه ورنک بوډه تا فل غابرین زکه چې دا د رستو پاتې کیدونکو نوا د دې زړه رستو خلکو سره وایي او دویمه خبره ته نه دا معلومیږي چې د پیغمبر بیوا ورسره عمر تیر کو بچی او اولاد دیو او د لوط علیہ السلام په عمل باندې یا دغه په نبوت باندې بچ نشو د پلار او نیکو په علم باندې او په عمل باندې او په نجات باندې څوک نه بچ کی یار سړی خپل مهنت او خواري کوي او خپل ځان په قانون ته برابرای ثم بیا الله تعالی وی دی چې وتل ټول می بچ کړل او ثم رستو دا غینا دمرنا د جرړو نه میرا وستل الاخرین دا رستو پاتې کیدونکي دا نور اخرین وی دی نور دا نور می چې کم دین وی بیا د جرړو نه راوستل وامطرنا او بارانو کوم علیهم پدوی باندې مطرن فباران کولو سرا نو فساء نو بس دیر بد دی مطر منذرین مطر او باران د یراولو شو دا د وبو باران نو ښا دا د اور د کانو بارانو د اور د کانو باران نو د اور د باران چې پیو شو یو خوا په د اور بارانو یو روایت کې راځي کنه چې دا داسې جبرائیل علیہ السلام اوچت او سمې بر او رسول نو دې سپو زناورو انسانانو غوغا چې کوم دي دا بسمکه اورېدې شو او دا یې سم لري دا خار اوچت پوت او بیا الټک او بیا راو بغاو مفساء ډیر بد دی مطر المنذرین باران د يرولو شو اسوک چې يرولو لوط علیہ السلام هغه ته يرولې شوی وای نو هغه چې کوم اول يرولو د دې دا باران ډیر بدو وامطرنا بارانو کوم علیهم بدوی باندې مطرن باران کولو سرا یعنی د اور باران فساء نو ډیر بدو مطر المنذرین باران د يرولو شو ان فی ذلک لآیه پدې کې چې کوم دینو نشانی ده ان فی ذلک پدې تباہی او بربادی کې او پدې عذاب او د اور باران کې ان فی ذلک لآیه پدې کې چې کوم دین نشانی ده تاسو ورته خپل سوچ کوئ چې د لوط علیہ السلام د قوم عمل سو انجام سو
او بیا چې کوم دین اوس دغه څنګه نمونه وګرځېدل او نشانه وګرځېدل وما كان اکثرهم مؤمنین واکثر د دین او د خلقنا مؤمنین ایمان نه راوړي وما كان او ندي اکثرهم اکثر د خلق مؤمنین ایمان راوړي وان ربک ابيشک استرب چې دی له هو العزيز ذو زور ور دی الرحیم او مهربان دی